بسم الله الرحمن الرحیم. د سیاسي هغه تپش چې کوم دی هغه خو په هر طرف باندې محسوسیږي. په دې دوران کې د مریم نواز یو ویډیو وایرل شوی ده او په هغې کې هغوی د عمران خان په باره کې هم څه خبرې کړي دي، ثاقب نثار صاحب پسې هم څه خبرې کړي دي. ما مخکې په ویډیوز کې تاسو ته دا گزارش کړی چې عمران خان وایي چې مریم نواز زما د ټیم حصه ده او هغه زما د ټیم 14مه کلاړي ده او هغه اکثر لا وی زما د پاره لوبیږي او مکه شان ښکاري ځکه چې پیچ د مسلم لیگ نون دی او چکی چوکی په ټولې د پی ټی آی والا لګي. مریم نواز د طرف نه چې کوم بیان ناغلی دی موسکای خیز بیانات دي، د خندان ډک دي. یو څو تاسو ته د هغې جلک او دا یو څو خبرې تاسو ته مخې ته एकदम پخپله به ورپسې تاسو خان دی، پخپله پې تاسو سوچ وکړئ. زه په کیسب نه ویم. وی عمران خان ګیدړ دی او هغه د جیل د تلونه او د گرفتارۍ نه یریږي. نواز شریف صاحب جی شیر دی او په لندن کې هغه اوسه پورې ناست دی، جهاد لتلی دی، هلته جهاد کوي. په دې وخت کې هغه په جهاد کې مصروف دی. دویم غټه او د ټول نه غټه فکرې چې کومه استعمال کړې ده، وی د بیمارۍ بانۍ کوي او د بیمارۍ په شا باندې پټیږي. په 50 روپو په سټام باندې نواز شریف صاحب د نن نه 3.5 کاله مخکې د علاج دپاره لندن ته تللی دی او اوسه پورې هسپتال ته هم نه دی تللی. اوسه پورې د هغه علاج ختم نه شو او واپس یې د رور حکومت ته ونه راځي. اوس دې بلنډرز ته تاسو وګورئ. دریم وی عمران خان چې دی هغه بزدل دی او د بزدلۍ د وجې نه چې دی هغه د سیاست په میدان کې کله د ثاقب نثار په شا باندې پټیږي او کله د جنرل فیس په شا باندې پټیږي او کله د نور اسټبلیشمنټ کسان نمونه وانه غستل خو د هغې په شا باندې پټیږي. که دغه تناظر ته وګورو نو نواز شریف صاحب چې کم مومنټ شروع کړی د 1985-84 کې چې کله د هغوی د پارټۍ بنیاد ایښودل شوی نو هغه زما په خیال باندې چې نواز شریف صاحب په پیل سر کې خپله پارټي په خپله جوړه کړې وه او هغه پارټي چې کومه وه هغه په خپله ډیولپ کړې وه او هغه پارټۍ ډیولپمنټ نه پس هغې بیا زما په خیال باندې د ډېر یو غټ تحریک نه پس هغوی په میدان کې راغلي. دا داسې نه ده. هغوی په هغه وخت کې د اسټبلیشمنټ په لاس باندې او د اسټبلیشمنټ په وجه باندې د حکومت تم راغلیو او سیاست تم راغلیو. ویل کېږي داسې چې هغه وخت کې هغه په اتفاق فاونډري کې وي میچ کولو چې کم وخت کې هغه پسې سوال جواب وشو چې راځه ته وزیر خزانه شولې. نو دا ټولې خبرې چې کومې دي دا مریم نواز اوس د عمران خان په بیک سایډ باندې هغه پسې کوي. نن د عمران خان یو ریلیم ده هغه هم کیدای شي چې نن د زمان پارک نه ووځي د عدالتونو د تحفظ دپاره او د عدلیې سره د ودرېدو دپاره دي. خو په دې دوران کې دا ټولې خبرې چې کومې دي دا په میډیا باندې وایرل دي او هغوی اکثر له په دې باندې دا ډسکشن شروع دي. ما چې زه هم تاسو سره ډسکس کوم او په داسې یو فني انداز باندې تاسو ته بیان کوم نو ځکه مې نن دا ویډیو کړه. خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.